د رمضان المبارک قیمتي میاشت شروع ده او دا ډیره برکتي میاشت ده. د رمضان المبارک د عظمت او د برکت دلائل ډیر زیات دي، خو د رمضان المبارک د ټولو نه لویه خبره د عظمت او د برکت دا ده چې الله رب العالمین دنیا ته څومره آسماني کتابونه را لیږلي دي، نو هغه ټول کتابونه الله پاک په دې رمضان المبارک کې را لیږلي دي. اوس ګوره د کال 12 میاشتې دي. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، قرآن حکیم کې الله فرمای وی کال 12 میاشتې دي. اسلامی کال د محرم نه شروع کیږي او په ذوالحجه او په ذوالحجې په میاشت باندې ختميږي، لیکن الله رب العالمین دا خپل آسمانی ټول کتابونه چې څلور غټ کتاب دي، یو الله تورات را لېږلی د حضرت موسی علیه السلام ته، بل الله پاک زبور را لېږلی د حضرت داود علیه السلام ته، بل الله رب العالمین انجیل را لېږلی دی حضرت عیسی علیه السلام ته، او بل الله قرآن حکیم را لېږلی دی د دوانو جهانو سردار مبارک ته. او د دې څلورو غټو کتابونو نه علاوه دنیا ته الله 100 صحیفې او 100 وړې سپارې او رسالې را لېږلي دي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله 10 رسالې او 10 صحیفې را لېږلې وي. حضرت موسی علیه السلام ته الله 10 صحیفې را لېږلې وي. حضرت ادریس علیه السلام ته الله صحیفې را لېږلې وي. حضرت آدم علیه السلام ته الله صحیفې را لېږلې وي. نو دا څومره آسماني کتابونه او رسالې چې راغلي دي دا ټول الله په دې 12 میاشتو کې په رمضان کې را لېږلي دي. د دې نه معلومیږي چې دا رمضان دا میاشت الله ته ډېره خوښه ده او د رمضان المبارک دا میاشت ډېره برکتي میاشت ده. ګوره په لومبۍ عشره د رمضان کې تورات د موسی علیه السلام کتاب او د ابراهیم علیه السلام 10 صحیفې 10 صحیفې الله د رمضان په لومبۍ عشره کې را لېږلي دي. په لومبي تاریخ د رمضان باندې الله حضرت ابراهیم علیه السلام ته 10 صحیفې را لېږلي دي، او په شپږم رمضان المبارک باندې الله موسی علیه السلام ته تورات کتاب ورکړی دی. بیا د رمضان په 2 عشره کې الله دا نور دو آسماني کتابونه را لېږلي دي. زبور چې الله حضرت داود علیه السلام له ورکو او دنیا ته را نازل کړو، علما لیکي د 14مه ورځ د رمضان و. او چې انجیل الله پاک هغه دنیا ته راولېږو او حضرت عیسی علیه السلام له ورکړو دا 14مه وځه خطا شو. انجیل په 14 تاریخ د رمضان الله را لېږلو، او زبور حضرت داود علیه السلام ته الله په 13 رمضان را لېږلو. او بیا په اخیره عشره د رمضان کې الله قرآن حکیم نازل کړی دی. په خپل الله په قرآن کې 2 ځای فرمایي. یو ځای کې په لومبۍ پاره کې سورۃ بقره کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. الله وی د رمضان د میاش هغه برکتی میاش تا چې په دې میاش کې الله وی مونږ قرآن حکیم نازل کړی دی. غونډه میاش الله یاد کړی دی. او بیا په 13مه پاره کې په سورۃ قدر کې الله فرمایي انا انزلناه فی لیلۃ القدر، چې دا قرآن حکیم مونږ نازل کړی دی په دوانو جهانو د سردار مبارک، نو دا مونږ د لیلۃ القدر په شپه نازل کړی دی. لیلۃ القدر شپه کومه یو ده؟ نو زموږ علما محدثین راجح دا وی، اختلاف پکې د علماو ډیر دي، اقوال پکې ډیر دي، خو راجح خبره دا ده چې لیلۃ القدر د رمضان المبارک په اخیره عشره کې په ناتقو شپو کې یو شپه ده، 21مه شپه ده، یا 30مه ده، یا 50مه ده، یا 29مه ده، او یا یو کم 13مه ده. نو په دې 50 شپو کې یو شپه لیلۃ القدر ده. الله وی دا قرآن حکیم د دغه قدر په شپه باندې او د دغه عظمت په شپه باندې موږ نازل کړی. نو د رمضان المبارک او د قرآن حکیم په خپل مابین کې یو ډیر نږدې نسبت او نسبی تعلق دی. د دې وجنه د مو علما او محدثین او ټول بزرگان فرمایي چې د رمضان میاشت راشي نو تاسو پکې د قرآن تلاوت ډیر زیات کوئ.
لکه دی میاشتا چې څنګه د رمضان میاشت وي د رمضان المبارک میاشت د دین په کتابونو کې د دې میاش شهر القرآن هم دی دا د قرآن میاشتا دی کې الله دنیا ته قرآن حکیم را لېږلی نو چې الله پاک په دې میاش کې دا قرآن را لېږه نو دا دې خبرې ته اشاره ده چې د رمضان میاش راشي نو په دې کې تاسو د قرآن حکیم تلاوت ډېر زیات کوئ اسی هم د قرآن حکیم په تلاوت ثواب خو ډېر زیات دی او رمضان المبارک کې د هر عمل ثواب زیات شي د هر عمل ثواب سو چند الله پاک زیات کړي د دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي نفلی عمل چې سو کوي الله به ولدا فرض برابر ثواب ورکړي د فرض ثواب ډیر زیات دی یو انسان پر رمضان کې 2 رکعات نفل کوي نو په دې رمضان کې دا 2 رکعات نفل ثواب به الله دل دومره ورکړي لکه چې الله په فرض چاله صبر نیکی او ثوابونه ورکړي دا ډیره لوی خبره ده او چې فرض او واجب عمل سو پر رمضان کې کوي نو دا رمضان نه علاوه چې کوم ثواب دی رمضان کې به الله د اغي ثواب او یا چند زیات کی د ساری سو 2 رکعات فرض منځ وکي نو د رمضان نه علاوه د یو فرض من ثواب وشو او پر رمضان شریف کې جدید ساری منځو کی الله بولد او یو د سحر د منځونو برابر ثواب ورکي څومره لوی خبره ده ماسپهین چې د رمضان کې څوک منځو کی یو منځو کی الله ولا په یو منځ او یو فرض منځونو ثوابونه ورکي د مازیګر په منځ په یو منځ باندې الله د او یو منځونو ثوابونه ورکي دغه رنګ ماخام او ماسختن چې یو منځ دی کوي الله ولا یو په او یا ثوابونه زیات ورکي دغه رنګ هر عمل لی کې انسان د رمضان نه علاوه د قران تلاوت کوي نو په یو حرف د قران حکیم د دوارو جهانو سردار مبارک فرمای د الله په کتاب کې لسنه کېږي چې چا د قران یو حرف وې د په یو حرف باندې لسنه کې ملاوي چې چا 2 حرف وې د رمضان نه علاوه دی انسان ته په دې 2 حرفونو باندې الله شل کې ورکي او چې د رمضان نه علاوه دی د قران د 3 حرف تلاوت کی نو الله پاک ولا د 10 نه کې او 10 ثوابونه ورکي لیکن پر رمضان کې دا ثواب ډبل شي د دوانو جهانو سردار مبارک فرمای د پیغمبر علی السلام وینا ده من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه وی کوم انسان چې د قران تلاوت کوي او د قران حرف اولولي نو په یو حرف باندې پیغمبر علی السلام فرمای لسنه کېږي او بیا د دوانو جهانو سردار مبارک مونږ ته امت ته یو مثال ورکړي په ذهن کې د خلکو راځي چې یو حرف نه مراد به یو کلمه یو لفظ وي لکه الحمد لله رب العالمین نو الحمد یو کلمه ده لله دا بل کلمه ده رب دا الله نوم دا بل کلمه ده او العالمین دا بل کلمه ده نو خدای پاک چې وی په یو حرف لسنه کې دی پیغمبر علی السلام وی نو د خلکو په لکه بدار راځي چې د دین مراد کلمات دي چې یو الحمد باندې الله لسنه کې ور کوي یو لفظ الله باندې الله لسنه کې ور کوي رب ټکی باندې الله لسنه کې ور کوي په العالمین به الله لسنه کې ور کوي د دوانو جهانو سردار مبارک وینه داسې نه ده دا خو یو کلمه ده دا لسنه کې په یو حرف باندې ملاويږي پیغمبر علیہ السلام په خپل باندې مثال ور کوي د دوانو جهانو سردار مبارک فرمای لا اقول الف لام میم حرف وی اے صحابه تاسو ته چې ما وی چې په یو حرف باندې لسنه کې دي نو ځان په دې خبره پی کې ګوري الف لام میم دا ګوري پورا حرف نه دی بلکې الف لام میم 3 حرف دي یو الف دی بل لام دی او بل میم دی نو رسول الله مبارک فرمای په الف پتا است لسنه کې ملاوي چې چا الف لام میم وي نو 3 حروف وي الف لام او میم په دې 3 حرفونو بدته الله پاک 10 نه کې ورکی نو الحمدلله چې دغه انداز باندې پیغمبر علیہ السلام کوم مثال ورکو نو الحمدلله پس کې 15 حرف دي الحمد کې تاسو خیال کوي یو الف دی بل لام دی 3 حرف پکې حا ده حا سلورم پکې میم دی او 5م پکې دال دی الله رب العالمین په دغه 15 حرفونو موږ لسونه کې راکې تاسو وای 50 نه کې راکې دغه الحمد مشتمل په 15 حرفونو باندې بیا د الله نوم ته وګوره لله یو پکې 2 پکې لامونه دي او یو پکې ها ده نو 3 حروف داش
نو په دغه باندې 10 نیکي شو. رب العالمین کې رب کې بیا 3 حروف دي، یو رید او 2 بیگانې دي. په بی باندې شد دی، په کوم ټکی باندې شد راشي دا 2 وي، نو رب کې بیا 3 ټکی دي، نو په دې باندې بیا 10 نیکي شو شمیره. العالمین کې بیا 100 حروف دي، الف ځان لدی، لام ځان لدی، عین ورپسې دی، بیا لام دی، بیا میم دی، بیا ید او بیا نون دی، او حرف په العالمین کې دي. نو په العالمین ټکی باندې او یا نیکي شوي. زما عزت مندو مونږ ته یو آیت ښکاري، الحمدلله رب العالمین نیکي سو ملاویږي، 50 نیکي په الحمد ملاویږي. لله باندې 10 شنو 80 پر رب باندې بیا 10 نیکي شنو دا 110 شوي، او په العالمین باندې 70 نیکي شنو دینه جوړیږي 180 نیکي. اوس چې د رمضان نه علاوه د رمضان د میاشتې نه علاوه سو کوی الحمدلله رب العالمین سونه کې به الله ورکي. د پیغمبر علی السلام د دغه وینا مطابق دې کسته به الله یوصل او اتیانه کې ورکي. د ما عزت مند یوصل اتیانه کې ګور ډیر شي دي. یونی کې د الله په نس ډیر لوی حیثیت لري. یونی کې په یونی کې باندې به انسان جنت او دوزخ ته ځي. عمل نامې چې را کولو شي او د محشر په میدان کې حساب کتاب کیږي او وزن د اعمالو کیږي. نو یو چابړي کې به ګناهونه واچول شي د انسان، او بل چابړي کې باندې کې واچول شي. کله دې انسان یو نیکی کم ده او یو ګناه زیاته ده، دغه یو ګناه د وجه به د انسان الله جهنم کې چي. قران حکیم وینا ده، الله قانون دی. او کله دغه انسان یو نیکی زیاته او په دې ګناهونو باندې او یو ګناه کم وا، دغه یو ګناه به برکت په دې الله جنت ته لېږي. یو نیکی ګور ډیره لوی خبره ده. مونږ ته نیکی سخکاری نه، نیکی د الله په در کې چې محشر میدان راشي بیا به انسان ته پته لګي. د دې نعمت قدر به علی معلومیږي چې الله ته انسان مخامخ ودرېږي او الله رب العالمین انسان سره حساب کتاب شروع کی. نو زما عزت مند د قران په تلاوت د رمضان نه علاوه الله دومره ثوابونه ورکوي. نو چې د رمضان میاشت شي نو په 70 کې ولا ضرب ورکنو الحمدلله رب العالمین باندې تا ته د رمضان نه علاوه په یو آیت په نیمه کرخه باندې 180 نه کې ملاوي دي. 70 کې ضرب ورکه مونږ حساب نشو کولای چې سونه کې ته جوړيږي. د ما عزت مند دا د الله خصوصي کرم او د الله احسان دی. پر خپل بنده باندې الله دا فضل کړی دی چې الله په رمضان د میاشت راولي چې انسان پکې نیکی او ګټي نیک اعمال پکې وکړي. نو زما عزت مند په دې میاشت کې د قران تلاوت ډیر زیات پکار دی. الله ته توجه پکار، د وخت ضایع کول نه دی پکار. د قران تلاوت پکې پکار دی. اسیم د قران حکیم په حقوقو کې په مونږ باندې یو حق دی چې مونږ به د قران تلاوت کوو. الله چې دا کتاب دنیا ته را لېږلی دی نو صرف دې دپاره نه دی را لېږلی چې مونږ یې په دري کې کېږو او مونږ یې په سپوټو کې را بند کړو او مونږ ورته کڅوړی واچو او خوشبو پې ولګو او بر یې په المارۍ کې کېږدو. نه، د قرآن دا حق نه دی. اگر چې د قرآن ادب به مونږ کوو، خو دې دپاره قرآن الله نه دی را لېږلی چې مونږ یې په دري کې کېږدو یا زمونږ په خپل مابین کې خفګان او جګړه راشي نو بیا د قرآن راولو په دې باندې روغې کوو قسمونه خورو. قسمونو دپاره قرآن نه دی راغلی. دا د قرآن د تلاوت دپاره او د عمل دپاره راغلی دی. دا دې دپاره راغلی دی چې مونږ د دې قرآن په برکت باندې نیکي وګټو او الله پاک ځان نه راضي کړو. د دې قرآن حکیم کې چې کوم الله احکامات مونږ ته رالیږلي دي په دې باندې عمل وکړو. نو د قرآن حقوق ډېر دي. علما لیکي یو حق د قرآن حکیم تلاوت دی، او بلکې بعض علما خو دا حق په انسان باندې لازم دی. زمونږ د فقه امام صاحب امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي په هر مسلمان په یو کال کې 2 ختمه د قرآن حکیم دا په لازم دي. دا په د قرآن حق دی. که یو مسلمان په یو کال کې د قرآن حکیم 2 ختمه او نکړل، امام صاحب رحمه الله فرمایي د غاړه بند ده، د قرآن حکیم حق ادا نکړ. نو په موت اسم د قرآن دا حق چې کال کې وکم از کم 2 ختمه خامخا کو. دا د امام صاحب قول لغه نرمي کوي. بعضی امامان وی نه یو میاش کې یو پیر قرآن ویل دا د قرآن حق دی. دغه قرآن حکیم 10 پاری دي، نو په یو میاش کې د دې ختم کول دا په انسان مسلمان د قرآن حق دی چې خامخا به کوي. بعضی ائمه وی نه یو میاش کې نه سلوي خورده کې یو ختم په انسان باندې لازم دی، دا د قرآن حق دی. بعضی امامان خو ډیره سختی کوي، هغه وی په ورځو کې یو ختم کول دا د قرآن حق دی. دغه په قرآن حکیم کې 9 منزله دي.
دروازه یو منزل بخامخاوي نو ورده کې د قران حکیم ختم پوره کیږي. نو هغه علما وی په ورده کې یو ختم کول دا د قران حق دی. لیکن زمون امام ابو حنیفه رحمه الله وینا کال کې دو پیری ختمونه کول دا د قران حق دی. نو اسب موږ باندې د قران د تلاوت حق دی. او دا رمضان میاشت راشي نو بیا خو په دې کې زیات تلاوت پکار دی. دې کې دا قران الله دنیا ته را لېږلی دی، نزول یې کړی. د مې عزتمند د قران نزول ګوره دوه قسمه دي. الله پاک دا قران حکیم چې نازل کړی دی نو په دوه قسمه نازل شوی دی. یو ځل چې دا نازلې ده نو دا د الله رب العالمین د طرفه د لوح محفوظ نه دغه د لومبي اسمان دی کوټه ته نازل شوی. دنیا کې چې څنګه د الله کور د مکه مکرمه کې بیت الله شریف الله دی ولا مونږ ټول بار بار بوزي د قرنګ د ازمکه د پاسا په لومبي اسمان کې د بیت الله شریف د پاسا یو کوټه د او یو د الله کور د بیت الله دی. اغه ته بیت اغه پړومبي اسمان کې دي او یو کور او یو بیت الله هغه د الله په دی اوم اسمان کې جوړ کړی دی. اوم اسمان کې د بیت الله شریف د پاسه یو بل کمره ده اغه ته بیت العزت وای. د اوم اسمان کوټی ته بیت العزت یو د لومبي اسمان کوټی ته بیت المعمور وای. نو الله رب العالمین چې دا قران حکیم نازلو نو یو ځل الله دا نازل کو دغه د اسمان دی لومبي کوټه ته راولېګ دی کې خو او بیا دویم ځل چې د قران نازلې د دنیا ته نازل شوی دی د پیغمبر علی السلام سینې ته. نو هغه نزول خو د جبرئیل علی السلام په ذریعہ باندې شوی دی په دې اشکاله کې تقریبا. لیکن د لومبي نزول د قران حکیم د الله د طرف نه بیت العزت ته شوی دی لومبي کوټه د اسمان ته شوی دی لومبي اسمان ته. نو دا په ليله القدر کې شوی دی. نو په اسم د قران نزول په دې میاش کې کیږي. نو په دې میاش کې د قران تلاوت ډیر زیات پکار دی. ډیر توجه پکار دی چې موږ پکې د قران حکیم تلاوت وکړو. صحابه کرام چې د رمضان میاش پراله د قران تلاوت ته متوجي شو. صحابه سره د دوانو جهانو سردار مبارک او جبرئیل علیه السلام غیبه په دې رمضان کې د قران دور کو. پیغمبر علیه السلام په خپل باندې فرمایي یو ورځ عائشه صدیقه ته فرمای په کم کال چې وفات کیږي اخیری رمضان باندې. نو عائشه صدیقه ته وی ير اخکاری راته داسې چې دا رمضان زما اخیری رمضان شي او د دینه پس زرا روان کال رمضان ته په دنیا کې پاتې نشم. عائشه صدیقه ته وی حضرت دا ولی وی زکه ارکل جبرئیل علیه السلام په رمضان کې راځي او ارکل به ما سره د رمضان په میاش کې د قران دور کو. دا حافظان چې قران یاد کی نو استاد وسره بیا د قران دور کوي. استاد او شاګرد یو بل تکینی نو استاد لګیا یو آیت استاد وای نو چې استاد یې وای نو بیا ورپسې شاګرد هغه آیت دوباره وای. یا استاد یو رکوع غونډه تلاوت کی بیا شاګرد لګیا شي غونډه رکوع استاد ته تیر کی د غونډه رکوع تلاوت کی دې ته دور وای. دې سره د قران حکیم پوښ شي یاد شي غلطی دی وزي. استاد اول آیتونه وای نو شاګرد وته وګ خو دی نو چې استاد یې څنګه وای نو دی دوباره اقرنګ شروع کی نو دا استاد نزدکی دوباره وته تیر کی نو استاد وته وګ خو دی یره دنه خو پکې غلطی نه کیږي غلطی تی وباسي. د قرنګ دا طریقه ګوره د جبرئیل علیه السلام او د رسول الله مبارک وا. پیغمبر علیه السلام عائشه صدیقه ته وی چې کله رمضان شروع شوه دی هر کال پر رمضان چې شروع شي جبرئیل راشي او ما سره په رمضان کې د قران دور کوي. نو د لومبي کال د رمضان نه هر کال ما سره یو ځل دور کړی دی او سخت کله ما سره په رمضان کې دوه پیری د قران دور وکړ. یو ځل را سره قران شروع کو دورم پورا که ختمم کو نو چې ختم شونه دوباره بیا شروع کو دوباره را سره بیا دور وکړ. نو په دې رمضان کې را سره جبرئیل علیه السلام د قران دوه دورونه وکړل او دینه مخ کې اتکاله هر کال په رمضان کې ما سره جبرئیل علیه السلام یو پیر د قران دور کړی دی. تاسو اندازه ولګوي بل میاش کې جبرئیل دور نه راځي بل میاش کې جبرئیل علیه السلام دوانو جهانو سردار مبارک ته نه راځي چې دا قران دور کو تلاوت کو نه د رمضان میاشت شروع شي جبرئیل علیه السلام براغه او پیغمبر علیه السلام سره د قران دور او د قران تلاوت کو. اهمیت معلومیږي چې د قران حکیم او د رمضان مبارک خپل مابین کې یو خاص نسبت دی. په دې میاش کې د قران تلاوت زیات پکار دی. اقا طریقه صحابه کرام او د رسول الله مبارک نزد کړو چې د رمضان میاش پراله صحابه کرام به د قران تلاوت ته زور ورکړو.
ټول شپه به صحابه لګیو او د قران تلاوت پکاو د ابوبکر صدیق سے په دور خلافت کې د عمر سے په دور خلافت کې په مسجد نبوي کې به صحابه ولاړو په نفلونو باندې دو مرګري درې مرګري صحابه به ولاړو او چې تراویح به وکړي او ماسختن موږ به وشو نو لګیا بشو تر د پښمنی پورې به لګیو او په هغه کې به د قران حکیم تلاوتونه کول په هغه منځونو کې به لګیو د قران تلاوتونه به کول څوک په کور کې لګیاو څوک په مسجد نبوي کې لګیاو څوک په مکه مکرمه کې مسجد حرام کې لګیاو ټول شپه به د قران په تلاوت کې تیروله ټول شپه صحابه کرام او فرمایي کده ناکله به موږ د منځ او دا تلاوت دومره وګد شو چې موږ سره به یاره شو اسنه د سبا ټیم را باندې روخي جو پښمنی را نه پاتې شي نو وی سار چې به پښمنی نږدې شو په تلوار به کور تلاړو او دا کور خلکو ته به وی چې شابه تلوارو کې زر پښمنی راولې غني سبا را باندې راخیږي دومره به د رمضان پښپه د قران تلاوت کو او د رمضان شپه به د الله په در کې تیرولې نن سبا خلک بے غوره شوی دي غافل شوی دي ماسختن تراویح څوک نه کوي ډېر کم خلک چې تراویح منځونه کوي اکثر خلک فرض وکي او د تراویح نه کور ته تختی تراویح په مینس کې پریدي ویتر په مینس کې کیږي افرض منځ لراشي فرض منځو کې او بس جمعات نه بیا منډه وي چې سلام امام وړي ولې د خدای بنده په تراویح باندې سکیږي څومره ټیم به پیلېږي شل رکعات تراویح چې کې زیات نه زیات نیمه غنټه به پیولېږي موږ خو ته اسمو کو خامخا کې موږ له قرازي فرض دي نو نیمه غنټه د خدای د پاره ته په دې جمعات کې نشو درې او د مې عزت مند د دې نیک عمل فایده خو الله ته نه ده فایده خو موت ته ده الله د پاره ودرېدل نه دي ځان د پاره ودرېدل ته د خدای د پاره چې خدای ته منځو کې د خپل نیکی او ثواب غټولو د پاره نیمه غنټه په جمعات کې نشي تیرول د افسوس مقام دی انسان بیا کور ته تختی او بیا خو دومره غفلت زیات شوی دی نن سبا خو ډیر زیات شوی دی د الکان بیا ټول شپه په موټر سایکل ورو باسي بازار کې بغرزي پس کریمونو پسي آیس کریم لزو او چیو لزو او پراټو لزو د رمضان قیمتي شپه د ثوابونو غټلو شپه د عبادت شپه مونږ په لوپره کې په ګډو وړو په ګپو شپو کې تیر دی بازار ته زو دی بازار ته زو دی بازار ته زو دی بازار ته زو ورځ خو اسم ګډا وړا ورځ خو دی مزدوري کې تیر کې دکانداري کې تیر کې کاروبار کې تیر کې ورځ خو چې سار شي او منځو کې امام پسې نو کې امام بانک پسې اون درېږي نو ټخي شروع کی دومره تلوار راغشتي لګ انتظار نشي کولای بانک پسې لږ سات انتظار نشي کولای جمعه دې کې ناستین نشي امام صاحب دروجینه مخ کې ویلي امام صاحب ګور سبا روزه شروع کیږي مونږ به ګور دا وخت دکو بیا به ود کیږي الکه دا خوب خو هر وخت کیږي دومره مونږ د نفس نه مجبور یو چې هغه نیک عمل د فرض پر رمضان کې ګډ وډ امام الته کې بانګوي بانګ لا ختم شوی نه وي بټ ډایرکټ د مقتدیانو د یاري مقتدیان لګیا دي بیا فرض ته ولاړي ټیک د وخت منځو کا خبره نه د خیر دی خو دومره تروارم نه د پکار لغون دې کینه 2 رکعات سنتو کا یو پاره تلاوتو کا تسبیح روانه لک ذکر وکا یو پوشل منټه تیر شي د بانګ نو بیا جمع ته ودرېګه پوساله په اطمینان منځو کا موږ داسې مکه و چې ځان ته خلاصې پسان باندې موږ د عزت مند منځونه بوج کړی پسانم دا ټینشن خو درې چې بس دا موږ دي چې زوري وکړو چې بس زرت خلاص چې منځو کې الکه بس وي بیغم شو د موږ نه خلاص د عزت مند پسان به عبادت بوج کوونه دا خو د عبادت میاشته نو هغه شپه د مون خلک الکان ټول په بازار کې په سکریمونو پسې او په چینو پراټو پسې بازار کې تیر کی صحابه کرام به د شپې عبادت کو جمعات نه بدلن جمعات کې وناستو لګیا بو د قران تلاوت سو په دغه رنګ لګیاو سو په تراویح کې لګیاو سو په نفلونو کې لګیاو او قران حکیم ختمونه وکول امام ابو حنیفه رحمه الله وګوره څومره لوی د فقه امام دی څومره لوی عالم دی څومره زمانه د قران او د دین خدمت کړي دي چې د رمضان میاش پراله نو دروازه به خپل درس کو دانه چې درس په بندو نو دروازه به سار نه لګیو ماسپهینه پورې به درس وکړو ماسپهین منځ به وکړو لګ بکور تلاړ خوب به وکړو قیدوله به وکړه د غرمې آرام به وکړو مازیګر منځ لورو بیا به درسونه کول نو چې ماسختن به منځ وشو او تراویح به وکړي تراویح به نه پرې خو دي نو کور ته بلګلاړ نو چې خلک په خوارو شو نو واپس پراغي جمعات ته نو چې واپس په جمعات تراغي د 2 رکعاتو نفل نیت په او تړ د 2 رکعاتو نفل نیت او د قران تلاوت ته پکې شروع کو نو علما لیکي تاریخ لیکي په یو رکعت کې به یو ځل ټول قران ختم کو
او په دویم رکعت کې به بیا په دویم ځل ټول قران ختم کو نو 2 رکعاته نفل به وکړو پکې به 2 ختمونه په یو شپه کې کول او چې سلام به وارو د پښمنی ټیم به کوړه په تلوار لاړ پښمنی به کوسانه مونږ د وروت هغه بزرگان دوی ته قدر معلومو د قران د تلاوت د رمضان د نیکو د ثوابونو قدر داغي پر لکیو هغه عالمان چې رسول الله مبارک فرمایي چې د عالم خوب د عبادت گزار د عبادت نه قیمتي دي یو عالم چې د شپې خوب کوي د دوه جهانو سردار مبارک وي او یو بل کس لګای د شپې عبادت کوي وي د عالم د خوب ته بهتره دي ولی ځکه دې د ورځې د قران درسونه کوي دې د ورځې د احادیث مبارکو درسونه کوي کله شپې خوبونه کې بیا د ورځې درس نشي کولی کله شپې دې آرامونه کې سار به طالبانو ته 15 غنټه او 6 غنټه سبق څنګه خي نو دا خوب چې عالم کې د آرام د دمې د پاره کې چې سار سبق ته برابر شم بیا امام صاحب رحمه الله درسونه بم کول خو د شپې خوب به پرې خو سار به درسونه کوم دغه درسونه په خپل ځای ثوابونه دي خو د شپې به ودرید نو په شپې به په یو 2 رکعاتو کې به 2 ختمونه کول او یو ختم به په ټول میاش کې په تراو کې کول نو علما لیکي په رمضان په یو میاش کې وا امام ابو حنیفه رحمه الله صرف په منځ کې یو شپې ته ختمونه کول ارش په 2 ختمه دیر شپې شو د شپې ته ختمونه شو او یو ختم به تراو کې کو کتابونه وګوره کتابونه لیکلي امام مالک رحمه الله چې لوی امام د لوی فقه او د پیغمبر علیه السلام په جمعات کې به د حدیثو درس کاو د پیغمبر علیه السلام په مسجد نبوي کې به د حدیثو درس کاو د هغه د پیغمبر علیه السلام د مسند او د غده محدثو کوم ځای کې وجه رسول الله مبارک نه اعتکاف کاو نو د رسول الله مبارک د وفات نه پس په الته کې عبد الله ابن مسعود سے درس کاو ناسته به کول او چې بیا امام مالک سے براغ درس شروع کو نو چې کوم ځای رسول الله مبارک اعتکاف کو اقا ځای بناستو سو کال په مسجد نبوي کې د احادیث درس کړی دی هغه امام مالک سے وګوره تاریخ وګوره دغه حالت وګوره چې د رمضان میاش پراله نو درس په بند کو کولو اعلان به وکړو الکه بس د رمضان میاش چوټی شو درسونه بند اوس په خپل الله ته متوجي کېږم اوس په خپل ذات د پاره څه ګټه کوم نو لګیا بشو ټول شپه پر ریاض الجنت کې ناس ته ټول شپه به منزونه کول تلاوتونه وکړو دروازه به عبادتونه کول او ټول شپه د قران په تلاوت کې تیرول نن سبا مونږ شپې کو خوب مکول بیا څه خبره نو خوب څه کې چې په لوپره کې د مون خلک شپې تیري د قران تلاوت قران له سوګتی نه وړي ما عزت مند اهتمام کې د رمضان د قیمتي میاشت قران ته متوجي شه د قران ختمونه پکې وکي قران سپاره چې انسان ډیرم په قلار وي نو چې ډیرم کمزوري په نیمه غنټه کې یو پاره ویل کیږي او چې له انسان خپل تلاوت کوي شل منټه کې او په وخت کې یو پاره ویل کیږي نو چې ته دروازه یو غنټم د قران ته وباسه کنه په رمضان کې ختم کول غواړي صرف یو غنټه نو په خدای باور وکړه درې ختم خو په اسانه کیږي چې دروازه درې پاره وي په یو غنټه کې 3 پاره خپل مزیداری ویل کیږي یو غنټه د قران ته وباسه په روزه کې نو 3 ختم پکې تاسو کول شي او چې په روزه کې 3 ختم وکړ نو یو په اویا کې ضرب ورکوونو 210 ختمونه شو د رمضان نه علاوه یو ختم او په رمضان کې یو ختم او یا ختمونه شو نو چې دروازه یو غنټه موږ د قران نه پروژه کې ورکړه نو په دې میاش کې 3 ختم خپل مزیدار کیږي چې 3 ختم د اوکل نو 721 دینه 210 ختمونه جوړ شو 210 ختمونه موږ په غون کال کې نشو کولی خو کوم ځان سره په لکه د رمضان او د تلاوت قدر او اهمیت پیدا کړ چاله د قران تلاوت نو ورزي قران نه دی ویلي نو زده کې کنه د امام صاحب د جمعات کې نه قران راواله کړ د قران ذکر دا په عمر خو نه ده چې زما عمر 40 کال د قران به اوس نه زده کوم د ما عمر 50 کال شو قران به نه زده کوم د ما عمر 70 کال شو قران به نه زده کوم نه د قران ذکر او د دین ذکر د مور د ګډ نه چې انسان پیدا شي د هغه وخت شروع شو تر د لحد تلو پور د قران د ذکر ټیم د تا کم ټیم چې قران زده رسول الله مبارک قران زده دین زده عمل به وکړه نو یو لس منټه ټیمو باسا د جمعات امام د جمعات تمانزه راځي وسر خبرو کا هر جمعات کې نن سبا د قران درسونه الحمدلله شروع قاری سے تو یا قاری سے مال یو 15 منټه مرا کوا 15 منټه ټیم ورکا چې 2-3 میاشتې تیریږي کال تیریږي کتاب د قران ختم کړي قران مجلس کړي نمون خلق په دې غفلت کې پراته دي اوس الحمدلله ارجمات کې د قران مدرسه ده ارجمات کې د قران درسونه د ناظری او د حفظ روان دي او په ارجمات کې قاریان او امامان شته کپات زمونږ نه پاتې
دغه علما لګیا دي موږ ته دین لار خي او دغه علما بس موږ بدره دی وای دی عالم تکینه قران تیز دکا بدره دی پریکړه بدره دی مو وایا خلق لګیا دي چې خپل پاکي په مولا او په طالب او په عالم پاکي او طالب مولا عالم لګیا دي د امت او د خلکو د خیر خوایه د پاره من الزاری چې د خلق دین ترش او د خلق دین د کې قران والاش د ما عزت مند د رمضان د دې میاشتې قدر وکي او د قران تلاوتونه پکې وکي نو خبره مې دی پورې کوله چې بزرګانو زموږ اسلاف وبا د رمضان د میاشتې د قران د تلاوت ډېر اهتمام کو هغه صحابه او هغه امامان خو ډېر لوی خلک نږدې زمانه کې زموږ د دیوبند علماو تاریخ ته وګوره کتابونه راواله د هغوی د ژوندۍ حالت وګوره چې رمضان برا او قران ته متوجي شو شیخ الهند رحمه الله مولانا محمود حسن صاحب زموږ د علماو د ټولو استاد دی او د دارالعلوم دیوبند لوی شیخ دی د حدیثو دا څومره علما چې نن سبا په پاکستان او په هندستان او په افغانستان او په دې ملکونو کې دا څومره شیخان دي او څومره د حدیثو استادان دي او څومره مدرسې دي د دې ټولو استادانو کې شیخ الهند صاحب راځي د ټولو استاد دی د حسین احمد مدني صاحب څومره لوی سړی دا دغه استاد دی انور شاه کشمیری صاحب څومره لوی سړی دا دغه استاد دی د ټولو علما مفتی کې بیت الله صاحب وګوره لوی د هند دی مفتی تیر شوی دی دا دغه استاد د دې ټولو علما او استادو مالټي په جیل کې گرفتار او انګريزانو نیول انګريزانو گرفتار کو د انګريزانو حکومت دلته په هندستان کې نو چې انګريزانو جیل کې واچو د مالټي جیل ته بوته نو شاګرد دیو حسین احمد مدني صاحب دې موسر د مالټي په جیل کې گرفتار نو چې د رمضان میاشت پراله په جیل کې دو درې ورځې د رمضان میاشت پاتې دي نو شیخ الهند صاحب ډېر پریشان دی او ډېر پریشان نه ته خپه دي نو مدني صاحب په خپل باندې په خپل حالاتو کې لیکي ویزه وللم او سره کې ناستم چې حضرت تاسو دا سویم ورځ د پریشانی ډېره زیاته شوې ده ټینشن ډېر شوې دي او پریشان ښکارې نو ماته وی چې حسین احمد پریشان پدیم چې د رمضان میاشت رااله د رمضان المبارک میاشت رااله دوه ورځې پاتې دي یو ورځ پاتې د رمضان شروع کېدو ولادي نو د رمضان د عبادتو معمول بم خراب شي لکه جیل کې پراتی جیل کې انسان په خپل اختیار ژوندۍ نه تیری اخو د جیل او د هغه پولیس او د فوج او د هغه حکمرانانو چې څنګه خوخي هغه رنګ ژوندۍ به تیری سزاګانې ورکی صدا راحت زه خو نه دي نو پریشان پدې ما خپه پدې ما چې د رمضان میاشت رااله او جیل کې پروت نو د رمضان د عبادت چې زما کوم معمول دی هغه معمول به خراب شي قیمتي میاشت پراشي او موږ به د الله عبادت وکړو او الله ته پکې زاری او پریاد وکړو امام ته حضرت پریشانی نه د جیل کې پاتې کېدلم ان شاء الله موږ د پاره به الله ارس برابر کې موږ به د الله عبادتونه وی بیا راته چې حسین احمد پریشان بل پدې و چې زما ترتیب دار روان دي په ټول رمضان کې هر کال هر ټول عمر مې دا ترتیب دي چې د رمضان میاشت راشي په تراو کې نو په خپل د قران حافظ نه دي وی په خپل د قران حافظ نه ما نو طریقه مې دا ده چې په رمضان کې زه حافظ پسې ودرېږم په تراو کې ختم کوم ټول رمضان کې ما ته حافظ په تراو کې په روزانه یو پاره تیری او په رمضان کې هر کال ختم کوم نو ما ته هم قران نه دی او په جیل کې چې کم کارندگان موږ سره دي دا انګريزان دا خو انګريزان دي او یو څو مسلمانان چې په جیل کې موږ سره گیر دي دوی کوم چاته قران یاد نه دي نو دیم خپکیږم په دې چې تراوی به وکړو خو د قران ختم به پکېونه ګوره د انګريز په جیل کې گرفتار دي په جیل کې بند شیخ الهند صاحب او بندم سب جرم نه دی کړی د انګريز خلاف دی انګريز ته وی زموږ د موږ نه اوزه زموږ د وطن نه اوزه او موږ د وطن خپل اسلام د پاره خپل دین د پاره پرېدا جهاد کې د انګريز خلاف د انګريز خلاف आवाज اوچتای په هغه کې گرفتار دی هغه گرفتاری د ثوابونو ده هغه جیل کې روز شپې تیرول د ثوابونو دي لیکن خپه دی ته دی چې د رمضان میاشت روانه ده تراویح به وکړو تراویح کې به قرآن ختمونو کو په دې باندې خپم وی مدني سے وای په خپل باندې په خپل حالاتو کې لګي وی ما ودی چې حضرت ته دعا کوه الله به اسباب برابر کی نو مدني سے به ځان سر مې فیصله وکړه چې زه خو د قرآن حافظ نیم او دا خو د رمضان میاشت او د استاد او د شیخ مې دا لوی ارمان دی چې تراویح کران د قرآن ختم پاتې کیږي یره زه کوشش کوم او دا قرآن په دې جیل کې یادوم چې د استاد د ارمان په دې جیل کې پوره کړم
وی لاړم شیخ الهند صاحب ته مې ووې حضرت ستاسو د دغې خواهش مطابق مې فیصله کړې ده تاسو ارمان وکړو چې تراویح رانه کیږي په رمضان کې بغیر د ختمه نو ما فیصله وکړه چې دې جیل کې لګیا کېږم دا قرآن یادوم او تاسو ته په دې جیل کې په دې تراویح کې دا قرآن تیرو ما فیصله مې کړې ده خو تاسو راته دعا وکړئ چې الله پاک توفیق راکړي وی دا استاد دعا وه د استاد دعا ډېره قیمتي وي شیخ الهند صاحب راته دعا وکړه بس وی فیصله مې وکړه چې لومبۍ ورځ راله د رمضان وی سار نه کېناستم قرآن مې ځان ته کېښود تر ماښامه پورې لګیم په یو ورځ کې مې یو پاره لومبۍ یاد کړه په لومبي رمضان باندې چې لومبۍ سپاره مې یاد کړه ماسخوتن چې د مونځ ټیم راغو استاد ته مې حضرت لومبۍ پاره مې یاده ده راځه ودرېږه تراویح کې چې راته ختم شروع کړم نو په لومبۍ شپه مې وته په شلو رکعاتو کې لومبۍ پاره تېره کړه چې د رمضان دویمه ورځ راله په سبا باندې بیا چې ساری مونځ مې وکړو قرآن ته کېناستېدم په دویمه ورځ مې دویمه پاره یاده کړه د شپې مې تراویح کې استاد ته تېره کړه په درېیمه ورځ مې درېیمه پاره یاده کړه د شپې مې تراویح کې شیخ الهند صاحب ته تېره کړه امام شوم او لګیم خو د رمضان 13 ورځې تېرېږي او په دې 13 واړو ورځو کې د استاد د دعا او د هغې مینې د برکته الله ما باندې په ټول یو میاشت کې ټول د قرآن حفظ وکړ روزی سفاره یادوم قرآن مې ځان ته ایښودی دی او د شپې لګیم شیخ الهند ته په تراویح کې تېروم د ما عزتمندو دغه بزرګانو دغه اسلاف اندازه ولګوه د قرآن د تلاوت او د تراویح څومره اهمیت د هغوی پړه کې پروت دی هغوی ته پته وه چې په دې باندې الله خوشحالیږي هغوی ته قدر معلوم و چې په دې قرآن تلاوت او په تراویح باندې په دې ختمونو به موږ ته څومره ثوابونه الله راکوي نو په جیل کې د مشقت زندگی ده د پریشانو زندگی ده د سزا په جون کې پروت دی لیکن مدني صاحب التم کوشش کوي د شیخ الهند صاحب دغه هغه ارمان خدای پاک په جیل کې پوره کوي د ما عزتمندو دغې بزرګانو ته کتل پکار دي دغې بزرګانو په نقش قدم باندې تلل پکار دي دا زموږ دپاره مشغلې راه دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابه او هغه دین چې پیغمبر علیه السلام پرېښی و دغې بزرګانو او اسلافو موږ ته را رسولی دي دغه بزرګان او اسلاف علما په دین باندې صحیح پوهېږي هغې ته کتل پکار دي چې هغوی څنګه رمضان تېر کړی دی دغه د دوی رمضان و زما عزتمندو نن سبا موږ د تراویح نه تښتو بلکې نن سبا خلک روتي دي وي تراویح نشته په دین کې افسوس خبره ده هلکه خلک دین ته روبله خلکو ته نیک اعمال وښایه چې نیک اعمالو کې ته د دین نه خلک متنفره کې تراویح نشته په قرآن او په حدیث کې دا اوس خبره ده دا اوس خبره ده هلکه خلک راوله وی تلاوت کوه خلکو ته وی ذکر کوه خلکو ته وی منځونه کوه د رمضان میاشت چې خلک پکې نیکي وګټي ته خلک د اعمالو نه بندې د عمر فاروق صاحب نه ته ښه پوهېږي د صحابو نه ته ښه پوهېږي د امام بخاري نه ته ښه پوهېږي د امام مالک او دومره بزرګانو نه ته ښه پوهېږي هغوی تراویح کړي دي هغوی ختمونه کړي دي شیخ الهند صاحب نه ته ښه پوهېږي د مدني صاحب نه ته ښه پوهېږي د دې بزرګانو اسلافو زندګي وګوره د عمر صاحب زمانه وګوره صحابه جمع کړ په جمع باندې په تراویح کې ختم شروع ابی ابن کعب صاحب مخکې کړ او ټول صحابه پسې ودرول دا دومره صحابه یو لک سلیری زره صحابه کرام العیاذ بالله ولدي توتانو پانې خوړلې دي د رسول الله مبارک زندگی کتلې ده رسول الله مبارک سره جون تیر کړی دی ولې هغې په دین نه پیږي د دین طریقه هغې له نه ورځي بخاري شریف راواله وګوره امام بخاري نه پیږي په دې دین باندې په تراویح هغه ته پته نه لګي تراویح په دین کې شته که نشته د خدای دپاره د دې خلکو په نرغه کې را نشي خپل الله راضي کې او د خپل زندګۍ د دې ژوند نه پیدا والی د آخرت غم وکړي د ما عزتمندو دا رمضان دا قیمتي میاشت ده دا وخت مه ضایع کوئ الله ته پکې زاري وکړئ الله ته پکې عبادت وکړئ تلاوتونه پکې وکړئ نفلونه پکې وکړئ ذکر و اذکار پکې وکړئ درود شریف پکې ووایئ قسم دی ګورې د مرګ او ژوند هېڅ پته نه لګي هېڅ چا سره د مرګ او د ژوند ګارنټي نشته قرآن حکیم کې الله فرمایي اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون چې مرګ راغی قسم دی که نیم سکنډ هم د خپل ټیم نه مخکې کېږي یا وروسته کېږي مرو خو باسې مرو دنیا نه تګ دی د دې آخرت د اوږدې زندګۍ لپاره چې هغه دومره اوږده زندګي ده چې ختمېدو والا نه ده د دې شپېتو کالو زندګۍ لپاره موږ ځان له هغه ژوند ته شپېته کاله څه ژوند دی موږ ته شپېته کاله ښکاري موږ ته د اویا اتیا کاله ښکاري د خدای په کتاب ګورې اویا اتیا کاله هېڅ نه دي قرآن حکیم کې الله فرمایي دا تاسو چې کوم عمر تېروئ که الف سنة مما تعدون خدای وایي د قیامت او د آخرت یوه ورځ او د دنیا زر کاله برابر دي د دنیا زر کاله ژوند د آخرت یو ورځ ده نو آدم علیه السلام څلوېښت کم زر کاله زندګي تېره کړې ده په دنیا کې 960 سال هغه د آخرت په حساب یو ورځ پوره نه کړه موږ به یې څه پوره کړو
شپېته کاله ژوند به څومره د آخرت حساب ته چې واړې 2 غنټې ژوند نه دی 3 غنټې ژوند نه دی 100 کاله ژوند به څومره د آخرت په حساب کې 100 کاله ژوند 15 غنټې ژوند نه دی نو د آخرت په حساب د 15 غنټو ژوند لپاره هغه ژوند موږ ځان ته تبا کو چې دا غي بیا ختمېدل نشته الله وی چې کوم انسان جهنم ته لاړ خالدین فیها بیا ختمېدل نشته زر کاله وي لزر کاله وي یو لک کاله وي یو ارب کاله وي نه ختمېدل نشته اربونه کربونه وراوړه اس حساب نشته کوم انسان چې جنت ته لاړ خالدین فیها الله وی همیشه وي 100 کاله ژوند وي نه زر کاله وي نه انتها ولا نشته زما عزت مندو هغه د آخرت زندگی هغه د آخرت کلونه چې د آخرت یو ورځ د دنیا د زرو کالو برابر د قران ویزه خو نه وي نو موږ د 15 کالو ژوند د پاره او 15 کالو کې د 2 غنټو خوب د پاره چې 2 غنټې خوب مې وکړې 10 منټه په موز لګي چې مونږ اونکم 10 منټه بچت کم 10 منټه په غب کې تیر کم نیمه غنټه په تراو لګي تراوی نه کوم د نیمه غنټه یارانو سره په غب تیر کم دغه نیمه غنټه د غب د پاره او د 10 منټو د راحت د پاره او د غنټه 2 غنټې خوب د پاره په خپل گریوان کې سوچ پکار دي هغه ابد الابد زندگی ځان تبا کول نه دي پکار زما عزت هغه زندگی ګوره بیا ختمه دوه نه ده قران حکیم کې الله فرمایي دا کافران به بیا لاس مروړي بیا به وخت تیری دا خپې به یو بل سره مګي قسم دې ګوره بیا واپس کېدل نشته نو دا رمضان د میاش ګوره یو پیکیج دی مونږ ته یو قیمتي پیکیج دی پدې کې نیکه غټل پکار او قسم دې دا نیکه غټل دومره الله مونږ ته آسان کړی دی که دوه ختمه په قران کې کول دومره نیکه به وګټي چې اس حساب به نه په یو الحمدلله رب العالمین ته د بزرګونو نیکه ملاويږي قران کې شپږ زره او شپږ نیم سو د پاسه حروف دي شپږ زره نه زیات کلمات دي پکې حروف خود لکم زیات کلمات پکې شپږ نیم زره دي حروف په څومره ډیری او یو اتیو زره نه زیات حروف دي لس کې ضرب ورکاو بیا 70 کې ضرب ورکاو اربونه نه کې د یو ختم نه جوړيږي یو ختم د قران چې د رمضان کې په اربونه نه کې زما عزت مند دا وخت ځان له قیمتي کې د رمضان د میاش اوسم دا شل دوی شورځه پاتې دي وخت ځان لا ضایع کول نه دي پکار الله دې موږ لم د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو لم الله دې موږ تم توفیق راکړي د قران تلاوتونه پکې او تاسو لم دې الله توفیق درکړي د قران تلاوت پکې یو د سرسایي د خبره کوم مرګ ته پوښتنه کوي صدقه فطر سرسایه او صدقه فطر زما عزت مند دا د دین یو شرعي حکم دی او د دې حکم په دین کې د واجب او دا واجب دی څنګه چې انسان باندې د وتر موز واجب دی او الله به تپوس کی د غرنګي او زکات فرض دی الله به تپوس کی د غرنګي صدقه فطر هم غره واجب عمل لی الله به تپوس کی خدا پچا واجب دی نو په شریعت کې د دې د پاره یو شرطونه دي په ارچا باندې غره سرسایه واجب نه ده سرسایه پچا واجب ده لند مثال دی لند خبره هغه انسان چې پچا باندې زکات فرض دی هغه سرسایه واجب ده زکات پچا فرض دی هغه انسان چې د نصاب مالک نصاب سدي 52 توله چاندي ده اوس په مرګي نه تاسو کو توله چاندي 3000 روپے ده نو چې د توله چاندي په حسابو کې نو 1,57,000 او 500 روپے ته جوړيږي یو انسان سره 1,57,000 او 500 روپے نقد دي یا یو انسان سره د 1,57,000 روپو چاندي ده یا یو انسان سره سره زر دي 2 توله 3 توله خو وسره نقدي پیسې دي نقدي پیسې یو توله سره دي وسره خو وسره نقدي ل 2000 روپے دي نو په دغه انسان باندې سرسایه صدقه فطر واجب دي زکات او سرسایه غوړي یو فرق ذهن کې واچو زکات کې شرط دادي چې د نصاب د مال مالک شي او تا باندې کال تیر شي زکات پور کې لیکن سرسایه کال تیرې دل غوړي شرط نشته د اختر پسار چې تر دومره نصاب مالکی د اختر پسار د نصاب مالک شي تا باندې سرسایه واجب ده کال تیرې دل پکې شرط نشته یو فرق په زکات او سرسایه کې دادي او دویم فرق په زکات او سرسایه کې دادي چې زکات صرف د تجارت په مال کې دی او سرسایه د پاره تجارت مال کې دل ضروری نه دي د ضرورت نه زیات سامان کې دل ضروری دي د انسان د ضرورت نه زیات سامان دي لکه لږ مثال درکم د انسان 2 کور دي او په یو کور کې دي اوسېږي بل کور په کاري باندې ور کړی دي نو په دغه انسان په دغه دویم کور زکات نه کیږي د کدا تجارت نه د کاري دي لیکن په دغه دویم کور ک نصاب ترې سرسایه په واجبېږي ګوري یو انسان سره په کور کې 2 موټرې دي په یو موټرې ضرورت پوره کیږي دا دویم د ضرورت نه زیاتی ولاړ دی د تجارت نه دی خو په کور کې دویم گاډي دی نو په دغه دویم گاډي ګوره زکات نشته اگر تجارت نه دی خو چې دا دویم گاډي د ضرورت نه زیات دی که سراغ او سرسایه په واجب دی
دغه رنګ انسان سره په کور کې دوه ټوپک دي یو ټوپک د ضرورت دی د څوکۍ د پاره دی دویم د ضرورت نه زیات دی چې قیمت 1,57,000 تری سرسایه به ورکوي دغه رنګ انسان سره په کور کې ساروي دي خو څه پکې د ضرورت دي څه پکې د ضرورت نه زیاتی ولاړ دي اکثر په کور کې خلکو رسقاس کی زیاتی وي دا به قرباني له ساتلی دا به قرباني کې خرڅو مزورت ودني اسی ساتلی وی زیاتی کله غي قیمت راس 1,57,000 ته په غبانه سرسایه واجب ده د انسان جیدات د زمکه ده دومره فصل کیږي د په گزاره کیږي او ضرورت نه زیاتی ده په دې انسان هم سرسایه واجب ده نو زکات او سرسایه کې دو فرق دي زکات کې یو شرط ده چې په د نصاب مالک شو کال د باندې تیر شي په سرسایه کې کال تیرې دل شرط نه دي او زکات کې شرط ده چې د مال بر تجارتي په سرسایه کې د تجارت کې دل شرط نه دي چې ضرورت نه زیاتی نو نصاب 1,57,000 روپے دي 500 چې دغه انسان سره زیات مالیت دي دینه زیات پیسې دینه زیات سره دي دینه زیات چاندي ده دینه زیات ضرورت سامان دي په هغه احسان باندې سرسایه او صدقه فطر واجب اوس د سرسایه صدقه فطر بدی د خپل ځان مور کوي او د نابالغ اولاد هغه اولاد چې بالغان نه دي د غیب مور کوي او چې کوم اولاد بالغ دي ابا ځان خپل حساب کوي کغه بالغ اولاد مالداري او د نصاب مالکی خپل سرسایه په خپل ور کوي او هغه غریبي د نصاب مالک نه پاغه سرسایه نشته د انسان خزه ده بیبي ده کله نصاب مالک او مالدار ده پاغه خپل سرسایه واجب ده اب خپل ورکی که خاوند دی ول ورکی خیر دې خبره نه ده خو غریبي او مالدار نه پاغه سرسایه نشته واجب نه ده نو سرسایه انسان باندې د خپل ځان واجب ده او د نابالغ اولاد په واجب ده د نابالغ اولاد سرسایه به مور کوي دو خبره شو درېمه خبره ده سرسایه به ورکو سمره دا سمره نصاب نو آسان حساب دی کیلکولیټر براوالي د اورو ریټ په معلوم کی پاو کم 2 کیلو چې سر ریټ راځي دا سرسایه ده نن سبا ما تاسو کو کیلو په 150 روپے دي 2 کیلو نه جوړیږي 300 او په 30 روپے دي څه کم نو پاو کم 2 کیلو نه جوړیږي 263 روپے نو 263 روپے سرسایه ده احتیاطاً 270 روپے ورک چې وست کېږي 300 روپے ورکا چې وست کېږي د قجرو په حساب ورکا دا ما غنمو حساب د غنمو حساب باندې په کم 3 کیلو دي او که انسان مالداري نو د قجرو په حساب باندې بیا بدرینیم کیلو ورکي د رجو په حساب باندې بدرینیم کیلو رجو په حساب ورکي د اوربشو په حساب درینیم کیلو به ورکي اې کې ثوابونه ډیر شو چې چا وست کېږي هغه د قجرو په حساب ورکي هغه د رجو په حساب ورکي درینیم کیلو رجو ریټ معلوم کی هغه سرسایه دی ورکي او چې چا وسنه کېږي د غنمو په حساب او د اورو په حساب دی ورکی او د غنمو د اورو په حساب باندې تقریبا 270 روپے راځي احتیاطاً او کم 2 کیلو ریټ په معلوم کې ریټ زیاتی کمیږي نننې ریټ می حساب کو لګا 150 روپے کیلو دي په 3000 روپے تروړي حساب باندې نو دین 270 روپے جوړيږي خدا په کم وخت کې واجب ده نو سرسایه واجبېږي د اختر پسار باندې ګوري د اختر پسار ورکول مستحب او اولادي خروجه کې ورکول شي د اختر نمخ کې ورکول شي کوم انسان چې د اختر پسار د بانګ پټیم کې سار د صبح صادق پټیم کې د دې نمخ کې مړ شو هغه سرسایه نشته دغه سرسایه واجبېږي د صبح صادق سره نو کو صبح صادق نمخ کې کوم انسان وفات شو هغه سرسایه نشته او چې کوم ماشوم د صبح صادق نه پس پیدا شو نو په هغه سرسایه پلار باندې نشته او کوم انسان صبح صادق په سار روخت او د اختر په سار مړ شو داغه سرسایه په هغه واجب ده په خپل ورکړي خډې راخده که ورکړي نه بچی دی ولا ورکی او کوم ماشوم د اختر پشپه پیدا شو او چې صبح صادق راخته دی پیدا شوی نو دغه ماشوم سرسایه په پلار واجب ده که پلار مالداري سرسایه به ورکي نو صبح صادق دا ټیم دا د وجوب ټیم دی که دغه وخت کوم انسان په دنیا کې موجود دی او د نصاب مالک دی هغه سرسایه واجب ده نه دی موجود نه پاغه نه ده او ورکول اصل ټیم هغه دار چې د اختر د مانځنه مخ کې د اختر پسار ورکی غریب لا لیکن که څوک مخ کې ورکین ورکول شي نقد پیسې ورکول شي او اورم ورکول شي غنم ورکول شي خو د اورو او د غنمو په حساب په کم 2 کیلو ورکي روجم ورکول شي اوربشم ورکول شي قجورم ورکول شي هغه بدرینیم کیلو بیا ورکي دا غي نصاب بیا ډبل نو نقدیت ورکول شي او دا شیزونه ورکول شي اوس په زکات کې قانون دی چې چاله ورکي د هغه علاقه اعتباري لیکن په سرسایه کې ګوره خیال وکړي د دې اعتبار چې څوک سرسایه ورکي د هغه کلی له اعتبار دی ګوري چې یو کس د اتمانزو اوسیدون کې دی به د اتمانزو په حساب سرسایه ورکي په تورنګزو کې اوسېږي تورنګزو د اورو ریټ په حساب سرسایه ورکي په کراچۍ کې اوسېږي د هغه ځای په حساب سرسایه ورکي او په سعودي کې اوسېږي د هغه ځای په ریټ حساب سرسایه ورکي ګوري په دوبه کې اوسېږي
او الته مزدوري کوي نو د هغه ځای د اړو ریټ په معلوم کې د هغه ځای په حساب به سرسایه ورکوي که نغدې ورکوي نغدې پیسې نو که پاکستان کې چا نغدې پیسې ورکوي او دوی اوسېږي په سعودي کې نو حساب به ګورې سعودي کې ښه خطا نشي د پاکستان حسابونه کې کوم ځای کې چې دوی اوسېږي دا سرسایه ورکوونکي د هغې وطن د ریټ حساب به کوي د هغې مطابق پیسې به ورکوي پیسې بیا هر ځای کې دی ورکولی شي که چېرته اوړه ورکوي او غنم ورکوي پیسې نه ورکوي نو هر ځای کې بیا دغه په حکم 2 کیلو غنم ورکولی شي سعودي کې هم دی په حکم 2 کیلو غنم ول اشاره دی ورکوي او که پاکستان کې ورکوي پلار ته د رینګو کې د ماره طرف په حکم 2 کیلو اوړه والا چاله ورکا نو اوړه خو په حکم 2 کیلو دي کنه دلته ریټ اول ته خو ریټ خبره بیا نشته خو که پیسې ورکوي نو ګورې بیا به د هغې حساب کې زموږ اکثر مسافرونو خطا کېږي سعودي کې اوسېږي کور ته رینګو کې زما پلار ته وایي سرسایه زما ورکا د پاکستان په حساب سرسایه ورکي نه د پاکستان په حساب به پیسې چې ورکې د هغې ځای په حساب به ورکې او که غنم ورکې اوړه ورکې نو بیا په حکم 2 کیلو ورکه چې هغه ته هر ځای کې ورکې بیا څه خبره نشته دغه یو څو خبرې مې سرسایې ذکر کړې اوس هم ورکولی شي بعضې خلک روژه کې غریبانان له ورکي اکثر خلک غریبانان یې وسې نه کېږي روژه کې محتاج نو که د روژه کې سرسایه ورکړي نو خلکو ته فایده ډېره وشي خو باقي که څوک په اختر په ورځ باندې ورکوي نو هغه بهتره ټیم دی پای کې ثواب ډېر زیات دی باقي که چا څه مسلې تپوس بیا مونږ پس تپوس وکړي بامبوخیرو د اسماعیل استاد ورور وفات شو او انارو باغ کې عطاالرحمن دی خور وفات شوې ده دوی ته هم دعا وکړي څومره مردگان چې وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي عطاالرحمن صاحب زموږ د جمعې ملګری دی د هغوی خور وفات شوې ده دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي څومره مردگان چې وفات دي الله ټولو مغفرت نصیب کړي وارثانو له صبر ورکړي الله د رمضان د میاشت باندې په خیر باندې تېره کړي د نیکو اعمالو توفیق پکې راکړي د قرآن د ختمونو توفیق پکې راکړي ثوابونه پکې راکړي الله زموږ پکې بخښنه وکړي مغفرت پکې وکړي الله ته مونږ نه راضي شي کوم ملګري چې عمرو له تللي دي مسلمانان الله د نیکو اعمالو توفیق ور نصیب کړي او چې کوم روان دي الله دا تګي په خیر کې او په خیر هغه ځای ته ورسوي څومره ملګري چې لمانځه د هغې د لرې لرې نه الله په راتګ ولا اجرونه او ثوابونه ور نصیب کړي ډېرو ملګرو دعاګانو درخواستونه کړي دي هر قسمه دعا ډېرو ملګرو ماته ویلي سار او چا پرون ویلي دي الله ته خبرداري د هغې د زړونو په احوالو باندې هغوی ټول حوایج پوره کړي زموږ ملګري شاه حسین صاحب د هغه مور وفات شوې ده سار یې ټلیفون کړو دعا ورته وکړي چې الله یې مغفرت نصیب کړي الله یې د قبر د خوشحالو زندګي نصیب کړي الله زموږ د ټول ناراضه شي او الله چې تله ناراضه شي بیا ناراضه مشي اخره خاتمه الله زموږ په ایمان کې اخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي